د حضرت یوسف علیه السلام د واقعي دا حصہ ذکر شو چې دا عزیز مصر بیبي زلیخا د مصر هغه زنانه راغونډې کړي او لاس کې وته چاړي ورکړي مخې ته وته میوې کې خو او بیا یوسف علیه السلام ته بهر راوته حکم وکړو د حضرت یوسف علیه السلام حسن و جمال ته چوکتون وهوی خپل لاسونه ګوتې کټ کړي زخمی کړي او به یک زبان ټول وی چې حاشا لله پناه د الله ما هذا بشرا دا خو انسان نه دی دا خو یو ډېر عزتمن فرشته دی نو چې کله دا خبره وکړه نننی آیتونو مبارکو کې مخکې ذکر کوي چې دی وخت کې زلیخې ته دا مکمل وشوه هغه ښځو ته وایي چې دا هغه کس دی چې د په باره کې تاسو ما ملامته کوئ اوس تاسو په خپله باندې فیصله وکړئ چې دومره ښکلی حسین او جمیل نوجوان په خلوت کې په تنهایي کې په کور کې او ماتحت د یو غلام په صورت کې تا ته میلو شي نو ته به څنګه صبر کوې نو دې ښځو ورته وایي چې بالکل ستا خبره ټیک ده او موږ تا سره همدردي ده یوسف علیه السلام ته دې ښځو وایي چې د خپل د آقا د زلیخې خبره ومنه او د ده تا باندې حق دی د دې زلیخې طرفداري شروع کړه د ښځو چې کله یوسف علیه السلام حسن یې وکړ نو په دې کې بیا زلیخا وایي چې ما خپل ځان طرف ته دی مایل کول غوښتل خو دې ونه منل او خپل ځان یې بچ خپل عزت یې بچ او کچره دی بیا هم زما خبره ونه منل نو زه به دې قید کړم او داسې به کم چې دی به ذلیله شي چې دا حالت وکړو نو حضرت یوسف علیه السلام الله تبارک وتعالی نه دا دعا وکړه چې زما ربه دغه قید خانه او دغه جیل دا ما دپاره ډېر بهتر دی د هغې خبرې نه چې کوم طرف ته دوی ما غواړي یعنې کوم ګناه دعوت ما ته راکوي د هغه د ګناه کولو نه دا ماله ښه ده چې زه جیل ته لاړ شم قید خانې ته لاړ شم نو د حضرت یوسف علیه السلام د دعا نه بعد په عزیز مصر باندې مسله ښکاره شوه چې دې کې خو د زلیخې غلطي ده او دا خبره ورځ تر ورځه خورېږي لګیا دی نو دوی یوسف علیه السلام ونیو قید خانه کې واچو د عزیز مصر دوه مقاصد په دې کې یو مقصد دا و چې دې څه وخته پورې د زلیخې د نظرونو نه یو طرف ته پاتې شي نو چې کوم فرښته ده مینه پرې راغلې ده دا مینه به کمه شي او زړه به ترې واوړي او دویم دا چې دا هر طرف ته دې خبرې چرچا ده چې د عزیز مصر ښځه په خپل غلام باندې مینه ده دا خبره به لږه ټنډه شي او د خلکو ذهنونه به دا خبره وځي یوسف علیه السلام جیل ته واچولو نو دا اهل الله چې کوم وي الله والا خلک چې کوم ځای ته لاړ شي نو هغه ځای آباد شي قید خانه وه یوسف علیه السلام چې هلته تشریف یوړو نو هغې نه عبادت خانه جوړ شو او سنسان یو د ظلم یو دغه د مجرمانو یو کوټنۍ وه یوسف علیه السلام چې هلته لاړو نو هغې نه خانقاه جوړه شوه د ذکر الله او د عبادت یو مرکز او یو تعلیمګاه یو درسګاه جوړه شوه چې کوم ځای کې الله والا خلک وي هغه ځای آباد شي نو حضرت یوسف علیه السلام دې جیل ته راغی په جیل کې درس او تدریس او دغه شانتي د الله ذکر عبادت فکر آخرت دا ټول خبرې په هغې کې شروع شوې عدل او انصاف خبرې د علم خبرې دا پکې شروع شوې فرمایي چې قالت دی ویل زلیخې فذلکن دا دی الذي هغه چې لمتنني فيه تاسو ملامته کوئ ما په دې دا هغه حسین او جمیل نوجوان دی چې د چا په باره کې تاسو ما ملامته کوئ ولقد راودته بشک ما ولولې د دې عن نفسه د نفس د حفاظتنا فاستعصم نو دی خپل عزت بچ کړو ولئن لم يفعل او کچری اونکړو دی ما امره سچ زه ويم دته کوم امر ته کومه زما خبره اون منله لا يسجنن نو ضرور بدی قید کړی شي ولا يكون او ضرور به من الصاغرين د ذلیل خلقنا قال یوسف علیہ السلام جواب کوي ربي ای رب زما السجن قید خانه احب الي زیاد خوخ دی ماته مما يدعونني اليه ده هغه سنا د کوم طرف ته چې دوی ما بلی والا تصرف عني او کچری ته نه لری کړی زمانہ کیدهن د دوی فریب اسبو الیهن نو زب مایل شم دیتا واکم من الجاهلین او شم بزد جاهلاننا فاستجاب له ربه بقبول کړه د دعا رب ده فصرف عنه پس لري کړه دنا کیدهن دا خذ مکر انه هو السميع العليم بشک او مغد اوردن کی پوها ثم بدالهم بیاخکار شو دویتا من بعد ما راوا الايات من بعد پس داغینا راوا الايات ولد البنخي علامات ولد او هرس قرائن وکتو لا يسجننه چې دی به ضرور قید کې واچوي حتی حين تر څه مودې پورې نو هلته کې زلیخې شهادت ورکړو په خپله باندې ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ما
وغولول دي د نفس د حفاظت نه فاستعصم خو دې ځان بچو او اوس کچري دې زما اونمانی لا یسجنن زبا دې قید کم او زبا دې ذلیل کم نو په هر دور کې اهل حق په مخ کې کدا یوسف علیه السلام او کدا نبی علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته الله جل شانه دا واقعا ځکه بیانې چې د نبی علیه السلام خلاف هم دغه مشوره وشوه دار الندوه کې د مشرکین چې کوم د مشورې زیو چې دی مونږه قتل کړو کدي قید کو کدي جلاوطن کو څنګه چې یوسف علیه السلام په باره کې دا مشوره شوی و نو دا غینه مخ کې دوی ابو طالب ترال نبی علیه السلام په حواله سره چې کله ندی راغلی دی نو زموږ حالات خراب شو کور په کور اختلافات دي او ور مکه کې چې یو انتشار جوړ شو نعوذ بالله څنګه چې اوس هم اهل حق او خلق دا پیغور ور کوي چې را ته په شرک باندې رد مکوا ته په کفر باندې رد مکوا باطل ته باطل مو یا کفر ته کفر مو یا او ظلم ته ظلم مو یا بس داسې خوږی مسلې کوا چې انتشار تنه جوړي هغه دور کې مشرکین هم نبی علیہ السلام دا خبر کړو چې تاسو سره موږ کمپرمایز وکړو کچھ لوگ کچھ دو په بنیاد باندې خبره جوړ کړو دا اختلاف باندې جوړي او تخپل د خدای عبادت کوا تا موږ نه منې کو خو زمون خدایانو ته بدرت مو یا زمون خدایانو ته بدرت مو یا دا نفي مکوا نو پیغمبر علیہ السلام مبارک دی ابو طالب تعالی وته چې استاد اورانه چې راغلي دي نو دا مسلې پیدا شوې دي موږ ته لا اناډر مسله جوړه ده اختلافات جوړ دي کور په کور اختلافات ټول مکه کې چې دا انتشار موږ ته وایي چې خوږی خبرې د کوي او د شرک باندې رد نه کوي زمون 360 بوتان چې کوم په بیت الله کې پراته دي په باره کې خبره نه کوي او کنه موږ استاد له ساتو ته زمو مشرک پیغمبر علیہ السلام راوخ ابو طالب وته وایي چې اورانه داخل راغلو دا سرداران مکه او دا خبره کوي دوی ته پر افر وروړي دي کته سرداری غواړي نو ټول مکی صدارت تر درکو ته موږ سردار وي مشر وي او کته مالداري غواړي نو د ټول مکی د مالدارانو ټول زیات مال تعالی درکو ته موږ ټول کې مالداري او قبل څه ته د رښتې خواهش وي هغه موږ ته وایي رښتیا بدل کو خو دې خبره نه منی شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایل زما د الله ذات باندې قسم وي کچری دوی زما په خلاص باندې نور کیدی او په ګس لاس باندې راته سپوږمۍ کیدی او ما ته وایي چې خپل د میشن نه یو قدم رستو شه ما خپل مر قبول له خپل میشن نه برستو کیږم نه مدقه شانت یوسف علیه السلام ته دا خبره کې خو د شو یا خو د زلیخه خواهش پورا یا بچ دینو جیل ته بمزي او ذلیل بموي نعوذ بالله او ظلمونه در باندې کیږي د هر څه یوسف علیه السلام قید تغاړه کې او دغه شانت نبی علیه السلام هم د دوی د ظلمونه تغاړه کې خو د حق وینانه رستو نشو او ارشاد فرمایي افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر افضل جهاد دا دی چې د ظالم جابر مخ ته کلمه حق وي او دغه یوسف علیه السلام د دور نواله د نبی علیه السلام د دور نواله تر اوسه پورې اهل حق چې دی او د ظالم جابر مخ ته ولاړی حق خبره کوي او دغه حق وینا په جرم کې جیلونه قیدونه سزای موت هتکړیانی بیړیانی قیدخانی دا خپل سینې سره لګي تاریخ وګورو موږ تاسو یو انګريز مورخ کتاب لیکي هغه وی چې د زخپل بلاخانه کې د شاهي مسجد چې د شاته بلاخانه کې ولاړو مانته کې ناس خپل کمره کې ماته د غوخي د سوزیدو بوی راغی چې دغه مکتونو انګريزانو یو اویا کسان علما لولي مشایخ هغه راوستي دي او یو نه تاسو کې چې دا راته وایي چې 1857 جنگ ازادي سره تاسو تعلق نشته نو هر یو ورته وایي چې زموږ تعلق وو د ترسو پر چې زموږ په وینه کې پرابونو کې وینه باقی وینه تعلق بپات نو یو چې دغه ته ور بل کړی دا ور ورځي او هغه کس کروټ شي هغه اویا کسان ختم شو نور اویا راوست یو نه تاسو کوي یو ورچي نو هغه انګريز مورخ لیکلی چې زما د پیدا کول ولا ذات باندې قسم وي اویا کسان مخکې پور کې سره شو سکروټ شو او دویم اویا کسان یو عالم پکې داسې نو چې هغه د انګريز په مخ کې سر ټټ کړی زموږ استاد د بر صغیر تاریخ د پاک هند تاریخ وګورئ په دې کې چې کوم د حضرت یوسف علیه السلام سنت ژوند کړی دی علماء کرام اهل حق او د نبی علیه السلام سنت ژوند کړی دی پیغمبر علیه السلام دغه مشرکین په مقابله کې هر قسمه ظلم او ستم برداشت یو صحابي هغه به راوستو پس کروټو باندې سم له حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه دغه جسم چې کله هغه وازګي د جسم ویل شوی په هغه باندې کروټي مړی شوی او د حق هغه کلمه پرې نه خوسته ځکه چې دا سنت انبیا دي د انبیا کرامو سنت دي چې هغه مصیبت تغاړه یک دي غمونو تغاړه یک دي مشکلات تغاړه یک دي او حق وینا نه پرې نو د خلکو کوشش دا وی چې علماء کرامو ته پکار دي چې خوږی خبرې کوي حق وینا نه کوي کافر ته د کافر نه وي ظالم ته د ظالم نه وي مشرک ته د مشرک نه وي دا څه خبره ده چې پاغي سره انتشار نه جوړيږي هغه ته موي چې تم زماروري راځه کافر به وته تم زماروري مشرک ته تم زماروري او معاشره کې کوشش دې خبرې کوي چې موږ جوړ پیدا کوو موږ چې دینو دا مشرکین او زنادق زنديقان او کافران او ملحدان او هر قسمه منافقین او ټول ځان سره والا چې انتشار جوړ نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا شان یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او نور انبیاء کرامو چې په دې خبره باندې په دې فرموله باندې عمل کړي وي چې هر څنګه کافر او مشرک منافق او مرتد او زنديقي ګستاخي
ګستاخ رسول وي ګستاخ صحابه وي او هر څوک ځان سره چلوا مینه محبت خوږی خبري ور سره کوا خو انتشار مو جوړوا نو بیا د دین اسلام به داسې محفوظ مونږ ته نور رسېدلی یوسف علیه السلام حالات ته ونه کتو چې حالات خرابېږي نبی علیه السلام حالات ته ونه کتو چې حالات خرابېږي انتشار جوړېږي مکه معظمه کې تور پور کېږي یو صحابي راولي خزا بچی تی ساري او په هجرت باندې مجبور کوي مال جایداد ارسه ضبط کوي او په هجرت باندې مجبور کوي نو د دې آیتونو مبارکو خلاصه مفسرین کرامو دا ذکر کړی دی چې همیشه اهل حق چې دی مصیبت لا غم لا او تکلیفونو لا مصیبتونو لا ترجیح ورکوي خو د الله تبارک وتعالى دین هغه اوچت ساتي او د ګناه طرف ته معصیت طرف ته نزي د ګناه په مقابله کې چې هر یو ظلم ته او هر یو تشدد ته هر یو تکلیف ته چې غاړه دی او د ګناه نه ځان بچ کی د الله حکم په مقابله کې چې هر سره شي هغه قرباني ورکوي خو د الله دین چې هغه اوچت ساتي قالت دی ویل فذلكن الذي امداد هغه چې لمتنني في تاسو ما ملامت کوي پدی ولقد راودته بشکما ولولدي عن نفسه د نفس حفاظتنا فاستعصم نو دی خپل عزت بچو ولئن لم يفعل كچري اونکړو دی ما امره سچ زویم دتا لا يسجنن نو ضرور بدی قید کړی شي ولا يكون من الصاغرين او ضرور بدی ذلیل خلقنا قال دو ربي اذ ما ربا السجن احب قید خانه زیاد خو خدای ماته احب الي زیاد خو خدای ماته مما يدعونني اليه اغسنا كم طرف تجبي ما بلي والا تصرف عني او کچری لری نکړي معنا کیدهن دوی فریب اسب الیهن دوی مایل شمزبا الیهن دویتا واكم من الجاهلين او شمبز جاهلاننا فاستجاب له ربه فقبل قد رب دعاء ده فصرف عنه فذلر كردنا كيدهن خذوا مكر انه هو السميع العليم بشك ومغ اوردن کی په هدي ثم بدا لهم باخرش ودویتا من بعد ما فاستغنا رأوا الايات چولد دوی نخي لا يسجننه چدي بزرو قید کی واچوي حتى حين ترسم دي پوری صدق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد